حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تاسو په ګس لاس باندې خوراک مه کوئ، دغه رنګې تاسو په ولاړه باندې خوراک مه کوئ، دا د شیطان عمل دی. په ګس لاس باندې تاسو اوبه مه څښئ، دا د شیطان عمل دی، ځکه شیطان دا په ولاړه باندې خوراک کوي او دغه رنګې په ګس لاس باندې خوراک کوي او په ګس لاس باندې اوبه څښي. د دې وجې نه مسلمان چې ځان ته مسلمان وایي هغې له خو قطعا دا نه دي پکار چې د شیطان اتباع وکړي او د شیطان عمل اختیار کړي. او په دې دور کې زمونږ استاذ حضرت مولانا شیخ الحدیث والقرآن محمد صالح صاحب دامت برکاتهم العالیه هغوی په درس کې وي وایي مونږه یو ځای ته لاړو د مړي درېیمه وه، وایي چې کله لاړو د مړي درېیمه وایي روټۍ روا تیاره کړې وه، نو روټۍ خلکو له داسې تیاره کړې وه چې هغوی په ولاړه باندې خوراک کاوه. د مړي درېیمه وه او خوراک یې په ولاړه باندې کاوه. دا د مسلمان حال دی. دې وجې نه که لږ مسلمان چې ځان ته وایي هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اتباع باندې عمل کوي.